الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتی نبی بلند ہے مگر ذاتی خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا. طول مینی محبت شوق سر عزل درود شریف ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام اسلام خوگو مسلمانانو سامعین حضراتو، اللہ جل جلالہ اما نوالہ منگ او تاسو ته یو قانون بیان کړی. کم خلق چې د الله د قانون د لاندې زندگی تیری نو یاد ساتئ چې دا خلق با په سکون کې وي، په آرام کې به وي، هم په دې دنیا هم په هغه دنیا. منګ او تاسو په پاکستان کې ژوند کوو، د پاکستان یو اصول دی، یو قانون دی، خو چې کم خلق دا قانون منی نو هغه په سکون کې وي، د ډیرو پریشانیانو نه په امن کې وي. چې کم خلق قانون خلاف ورزي کوي نو دا د یو مخلوق جوړ شوی قانون، دا غي منګ او تاسو پابند یو. اوس الله جل جلاله اما نوالہ یو قانون منګ او تاسو ته په قرآن کې بیان کړی دی. نو چې د دنیا د قانون خلاف ورزي کوو او څومره تاوان او نقصان سره منګ او تاسو مخ کیږو، اوس چې د الله د قانون سو خلاف ورزي کوي چې هغه به څومره لوی تاوان او نقصان سره مخ کیږي. نو زما محترمو، دا یاد ساتي چې د الله جل جلاله اما نوالہ څنګه په موږ او تاسو باندې احسانات دي، انعامات دي. دغه شان د مور پلار هم په موږ او تاسو باندې ډیر احسانات دي، او دغه احسانات هیرول نه پکار.
اللہ جل جلالہ فرمائی انشکر لی ولوالدیک چې زما شکر ادا کړي او د خپل مور او پلار شکر ادا کړي. او الله پاک فرمایي چې د مور پلار نه یو یا دواړه د بوډاوالي په حالات کې تاسو سره پاتې شوي نو هغې سره خوږې خبرې کوئ، هغې ته سپورې ستغې مه وایئ. د مور او پلار نافرمانی دا بچے تاوان نقصان او ہلاکت ته رسي. اللہ رسول فرمائی ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات چې الله پاک پتا سو باندې حرام کړی دي د مور او پلار نافرمانی. دا الله پاک حرام کړی. بل ځکه الله رسول فرمائی چې کبیره گناهونه هغه کې یو د الله سره څوک شریک جوړول، بل د مور او پلار نافرمانی کول، بل د دروغ گواہی کول او بی گناه یو مسلمان وجل. دا کبیره گناهونه کې کبیره گناه بغیر د توبې الله پاک نه معاف کوي. واړه واړه گناهونه دا په نیکو سره، خوخو کارونو سره، مون سره، روجې سره، زکات سره، نوافل سره الله جل جلاله دا من او تاسو ته معاف کوي. خو لیکن چې کم غټ ګناهونه دي نو هغه کې ګوره یاد ساتئ د الله سره شریک جوړول، شرک کول. اوس دا نن سبا خلک دی زیارتونو ته ځي کنه او دا قبر او هغه پیر صاحب هغې نه خپل حاجات ضروریات پوره کول غواړي او هغې ته لګې پیر صاحب زما فلانکۍ مسله دا وکړه، ای پیر صاحب دا وکړه، ای پیر صاحب. زمونږ او ستاسو عقیده او نظریه دا ده چې موږ او تاسو داسې بزرګانو لزو نو دغه بزرګ به موږ او تاسو الله ته په واسطه کې ورکو، نه چې دا بزرګ خپل معبود زما محترمو د خپلو حاجتونو او د ضروریاتو پوره کېدو ذریعه وګڼو. دا شرک راځي چې کم خلق زما محترمو دی مزارونو ته ځي او قبرونو ته سجدې کوي او سکي او هغه کاڼي رالی او ځانونو پسې مګي او جاروګانې ځانونو پسې. دا ټول شرکیات او بدعاتو کې دا خلق مبتلا دي. نو یو الله پاک دا انسان نه معاف کوي بغیر د توبې چې کم انسان د الله سره شریک جوړي، کم انسان د مور او پلار نافرمانی کوي، کم انسان د دروغ او گواهی کوي، خو ته د رښتیا او پته د بیم دروغ وي او بی گناه مسلمان وجل. نو الله جل جلاله فرمای چې مور پلار سره خوږی او پستی او نرمی خبرې کول پکار. او الله رسول فرمایي چې تاسو مور پلار ته کنځلي مکوئ، تاسو مور پلار ته کنځلي مکوئ. نو صحابه عرض کوي یا رسول الله مور پلار ته هم لا څوک کنځل کوي؟ وایي آو وایي ته چې بل ته کنځلې کوې د بل پلار ته کنځل کوې نو هغه ستا پلار ته کنځل کوي. ته چې د بل مور ته کنځل کوې خو هغه ستا مور ته کنځل کوي. دا په حقیقت کې خپل مور پلار ته کنځل کول. اوس سوچو اوس خو بل مور پلار ته نه خپل مور پلار ته اوس خلک مخامخ کنځلې کوي برای راست. نو په دې انسان باندې د الله لعنت وي، د الله د فرشتو لعنت وي، د ځمکو اسمانونو لعنت وي. زما محترمو چې څوک د مور پلار نافرمانی کوي او د مور پلار په سترګو کې اوښکې راولي او مور او پلار ته تکلیف وررسوي نو د الله احسانونه مني، نو د مور پلار احسان په سر کې مني چې د دې مور پلار په برکت باندې من او تاسو نن خانان، نوابان، صدران، ججان، وکیلان، ډاکټر، مولانا او سس القابات من او تاسو ته ویل کېږي. دا برکت د مور او پلار